أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهم لا يرجعون لا يعودون إلى الهدى الذي باعوه وزيعوه أو عن الزلالة التي اشتروا. فهم لا يرجعون دی کاڼه دی او چاړاګان دی او ړانده دی. فهم لا يرجعون دی نه راګرځي، د سنه نه راګرځي او سته نه راګرځي. پوهېږئ نافذ صاحب يرجعون لربه جار مجرور به راوباسي. پوهېږئ به خبره باندې او هغه جار مجرور به د يرجعون سره متعلق پیسه وي، نکه متعلق راوباسي نو دا یو صورت، او کنه راوباسي جو هغه بل صورت چې بیا راوباسي نه یا به اله راوباسي یا به عن راوباسي. او لا يرجعون رجع يرجعو د دې یو مصدر رجعا راځي، بل رجوعا راځي. سره راځي نو رجوع راګرځېدو ته وي او رجع راګرځولو ته ویلی شي. رجع متعدی ده او رجوع لازمی ده. قرآن شریف کې دا لفظ متعدی هم راغلی او سو د دې وجه نه هو الیه ترجعون راځي. تر د فعل مجهول او اسم مفعول د چا نه راځي؟ د فعل متعدی ده. و الیه ترجعون نکه دا صرف لازمی وي، نه بیا به ترجعون نه راتلو. فرجع البصره فرجع سترګې را وګرځوه، نظر را وګرځوه. نو دلته لا يرجعون فی سبسده دا د رجوع نه دی او معنی عود او راګرځېدل دي. فهم لا يرجعون یعنی لا يعودون، دا منافقان نه راګرځي الی الهدى ستا کم هدایت دی سره هو هدایت نو الذي با هغه چې دی خرڅ کړو وزيعوه او خرڅ کړی نو خو ضایع کړی. پوهېږئ به خبره او عن الضلالة افیس متعلق عن راویستو سله ولا. فهم لا يرجعون عن الضلالة د ګمراهۍ نه نه راګرځي التي هغه اشتروها چې دی اغستلې وه. دې دواړو صورتونو کې بافي صاحب د لا يرجعون ضمیر راجع شي منافقانو. پوهېږئ مثلهم کمثل الذي استوقد نارا ضمیر به مشبع ته راجع شي. مشبع به چې هغه مستوقدین دي د اور بلونکي دي هغې ته به راجع نشي. پوه نه شولې. او فهم متحیرون یا بافي صاحب د لا يرجعون معنا شي فهم متحیرون. دی صورت کې بافي صاحب يرجعون لرسنه او نباسي متعلق پوهېږئ نبیا به معنا دا شي فهم لا يرجعون دی حیران دي واپس کېدلی نشي. یو ځای ته تلاړ شي او بیا نه مخې ته تللی شي نه شاته واپس راتللی شي. نو تا ته خلق څه وایي؟ حیران وایي که نه؟ پوه نه شولې. مثلا یو ځای کې تا د شپې ځان ته رڼا حاصله کړله او روان شولې. پوهېږئ نو چې سوره ورسېدلې یک در باندې رڼا بنده شوله نو نه بیا مخکې تللی شي نه واپس خپل مقصود خپل منزل ته هم نشي راتللی. واضح به پوه نه شولې به خبره. نو معنی یې څه شوله؟ فهم متحیرون. دې صورت کې واپس ضمیر راجع شي چاته؟ مستوقدین ته. اور بل کو رڼا حاضره شوله یکدم تیاره شوله اوس حیران دي چې خدای مخکې لاړ شو او کنه وروسته خپل منزل ته واپس. نو معنی کې فهم متحیرون حیران دي. څنګه حیران دي؟ لا يدرون ايتقدمون ام يتاخرون. دا پته ورته اوس نه لګېږي چې مخکې لاړ شو که وروسته. ورپسې والى حيث افتدؤوا منه كيف يرجعون عبارت ته وګورئ. دا اله حرف جر دی
دا آغا کیف یرجعون سره متعلق ده ها او دا حیثو مکانی ده ها نو دسی بشی وکیف یرجعون ولکه پوئیگا کنا وقتی میں علتا تپوسو کنو آسے ناسو نو تاسم گو رہے جیسے ناسی وکیف یرجعون دی بسنگا واپس شی الى حیث مانا الى مکان حق ذیت افتدعو منہو دا کم زینا چی افتدا کرو اغیتا بسنگ واپس شی اغیتا با چی بتیارہ کی زڑے مخ کی نشد لینا شاعتا بسلاڑ شی نبوئے گے نو سمطلب ارسل على الخام والفاء للدلالة على أن اتصافهم بالأحكام السابقة دا سبب لتحيرهم واحتباسهم دے فهم لا يرجعون کیا فی سے فارا غلی دا سرا غلی دا پوئے گا بخبر اے دی جی پا دے احکام سابقہ بانی موصوب تی سبانے دا منافقان دوکی کی او فسادن کی او سکی دک اکتساب دا سبب دے دید تحیر دفار خلقوی کنا الکا سم چلے گا کنی بیا با حیران دریان ولاڑی سبن بنن نبا پشابیت لیشی نبا بیا نو ان اکتسابهم بالاحکام السابقہ دا جیدی موصوب تی پا سابقہ احکام و سردا سبب دید تحیر دفارا و احتباسهم و دید احتباس و دا ادریدو دفارا بس بن شوز او کا سیب من السمائی یا مثال دا دی پشان دا ملگرو دا باران دے سمی ہوئی یا مثال دا دی پشان دا ملگرو دا باران دے ہاں بوش والے بخبر امان دا او حرفی عاطف تے ہاں او حرفی او دا کاف نا دے دا با پکی پیس سیب زائد شی ہاں ذکر زائد شی جی مخ کے مسئلو ہم شتا دے نا مثلهم کمثل الذین کمثل الذی کے مثل شتا دے کنا پوئی گے او سیب افی سے ویلی کی کہ دیر باران تا غد باران تا تیز باران تا پوئی گے او دویم معنی وریت درست برازی ددی معطوف علیہی سدے نتا توائی عطف علی الذی استوقدا فالذی استوقدا بانے نافیس سب چی پا الذی استوقدا بانے عطف شون معطوف فحکم دا معطوف علیہی چی اغسی جو دے بدلتا تا سوال تا ہدایت النحو کی ویلی کہ معطوف علیہی سے لئی جو دے بس کا صفت جو دے بس کا حال جو دے بس نا التاغا مضاف الیہی و دا مسل الذی دا پارا مسل ورطا مضافو کنا نو دا تبم اسی اے کمسلی راویستو ایلے مسلهم کمسل الذی نچی پا استوقد عطب شو دا پا الذیس نپا دی موصول سے لبانی چی مخ کی صداخل شوی اغا بدلتا ممرو باسی نالتا کمسل الذی و ندلتا کمسلی سیبن کمسلی حالکہ دلتا ہوئی بکی زوی راویستو کمسلی زوی سیبن یو مضافر رو باسی دلتا سیوا اگر ایخا حالکہ دابا والی رو باسی ویرستو یجعلون را روان دے نو یجعلون خو ضمیر غائبہ لری او ضمیر غائبہ خو تاسو ویلی ما تقدم ذکرہو چی مخ کی بے تذکرہ راگلی او تذکرہ خو شتا دینا مخ کی خو سیب تا ہوئی نش راجی کولے سماعت نا چاہتا بے راجی کے نو زوی بورتا رو باسو دی زوی تا بے راجی کو پہ نہ پوئے گے لقوله تعالی دا مونگ چی زویر او باسو دا دا وجد دی قول دا اللہ تعالیٰ نا چی یجعلونا اے دا دی دا پارا مانا دا دی زمیر دا مرجع دا پارے رو باسو پی صرف نہ پوئیں گے نو دا خوی صرف دربت خبر اوکڑلے عبارت پدا سیشی مثلهم کمثل الذی استوقد نارا مثلهم کمثل زوی سیب پوئیں گے او فی الاصل للتساوی پی الشک اے دا دی لفظ دا او متعلق در تخبر کی ہاں دا او نہ دے دا فا اصل کی رازی دا تساوی پی الشک تا پار او تساوی چی کم خبر کی اپی صرف ستا یقین او جزم نی شکی استواء الطرفین استواء نے استواء الطرفین کلے چی کل جملہ خبریه ہاں ہوئی گی زید راغلے ہو یا نو راغلے پوئیں گے نوڑے میں خوڑلی دا یا میں نہ دا خوڑلی پوئیں گے پا اخبارو کی شکی خواہ دیکھی خونی
انشاء کې خو پوهیږي دا شک څه شي دی چې نسبت کلامی د واقع سره مطابق دی کنه دی د دې متعلق زما علم علی السویه دی چې دی کنه دی ولاړ دی کنه دی نو دا سیدونه سره تعلق لري نه او په اصل کې د تساوی په شک د پاره راځي خو ثمت توسع فيها بیا به اتسار راغلی دا نه فاطلقت للتساوي من غیر شک به اطلاق راغلی دی په هغه د سره پاره د تساوی د پاره من غیر هغه په شک ټکې تیستله صرف مساوات د دوه سیدونو منځ کې به مساوات راولي خو که شک یي نو شک خود اخبار سره تعلق ساتي مثال ته وګوره جالس الحسن ابي ابن سيرين رحمهم الله دا حسن بصری صاحب سره کینا یا د ابن سیرین رحمه الله سره کینا څه مطلب استاد پاره د حسن بصری او د ابن سیرین رحمه الله کی د یو سره ناس ته حسن ده ها حسن څه مطلب حسن بصری صاحب کې راغله ځکه حسن ده نه صحیح نه ده امر کې کم از کم تاسو وای چې کم از کم امر راځي نو د استحباب د نو د لپاره راځي کم از کم مستحب خدا کنه پوهیږه به خبره نو څه مطلب چې مجالست ستاده لپاره حسن دی خل دی ناس ته خدا د چا سره او کنه نور ماحول ګډ وډي او نقصان کیږي بیا خو واجب ده د دې سره ناس ته پوهیږه به خبره باندې کنه پوهیږه نو وګوره جالس الحسن او ابن سیرین نو جالس خو امر دی امر کې خو شک نو څنګه تساوی په شک ته نه تاسو ته وی دا غ تساوی من غیر شک نه والا پوه نه شولې جالس الحسن ابن سیرین څه مطلب استاد پر ناس ته حسن ده او دا حسن برابر دی کده سره کې نه کده سره کې قران شریف کې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تطع او خبر ممنه آسمن د ګناګار او کفور یا د ډیر کفر کون کی او دا آسم او دا کفور د چانه منهم د دینه دی کی چې آسم دی یا کفور دی نو د دې خبره نو څه مطلب پتا لازم ده چې د آسم او د کفور با نافرمانی کوي چې خبره ما منم څه مطلب خلقی پلان کې د پلان کې خبره نه مني څه مطلب نو څه مطلب د آسم او د کفور بسګه نو استاد فار عصيان سنه واجب ده دا واجب پکې ځکه وایي چې دلته نه راغلی دا چې د کوم شي نه چې به سم نه راشي نه راغی زید امر کنه دا منهی انهوش ولا حرام شو نه بل طرف واجب شو لګنو شو فانها تفيد التساويه دا ډومبي مثال فائدہ کی اپیسه مساوات پی حسن المجالسه چې استاد پر ناس ته حسنه ده پویږي او په دې ناس ته کې حسن ده ها کله حسن بصری صاحب سره کې نه کده ابن او دا فائدہ کی مساوات پی وجوب چې استاوانه اسیان واجب ده نافرمانی د چا د آسم او دواړه برابر ومن ذلك او د تساوی من غیر شک نظر توی بل مثال دل تخپل در کومه دا قول شو او کسیبین او الګ پښتو کې راته وای چې ذبی به پوه شمخه نو معنی مطلب دا دی چې ان قصه المنافقین د منافقانو دا قصه نه ده دا مشبهه بهاتین القصتين د دې دوړو قصو سره مشابهه ده یو د مستوقدین سره یو د زوی سیبین باران والا د پاره وانهما سوا او دا دواړه برابر دي په صحت تشبیه بهما چې د ار یو سره ته تشبیه ورکه کاغی سره ورکه کدی سره ورکه بس تا تبا وانت مخير في التمثيل بهما وبايهما شئت اتا ته اختیار ده چې مثال دواړو سره ورکه دي او کنه د هر یو سره کویږي خودلتا دا تسویه دا به طریق الاباحه ته ګره خاص تا لپاره مباح ده کده سره ولا مثال کده د سره پونه شولې به او تخیر ولا نه ده ښا پوهیږي ځکه تخیر کې به یو اخلي په څه دواړه به جمع ممکن نه ده اباحت کې جمع کولای شي ښا خالق
په دې خو پوه شو خو سیب راته اوس وایه نو وی سیبون ور وزن سیدون ها او سیدون کې سیودون نو سیبون کې سیوبون ماخوذ دی من الصوب د سنه وګوره تا ته وی فاعل سودن دی سیودون سیوبون نفس وہ پیا بدل شو یا تنن وتل نو څه پاتری شو سیب شو کنه حالکه صوف څه ته وی نزول توای صوب او سیب چې کم شی را کوزیږي او را نازلیږي نه باران شو کنه او یقال للمطر وللسحاب باران تم سیب وای او وریځ ته نو د دې مثال پشان د ملګرو د باران یا د وریځ دی سیب خودواله شو کنه اطلاق بدواله اگر چې دلته مراد باران ده هر اجه هدا دلته سم مراد ده اپی سب اطلاق په مطر باندې آشناو او په صحاب باندې ناشناو ندی وی قال الشماخ اوس درته آشنا کومها واسحم دان صادق الوعد سیب اولنی شعر راغسته عفا آیه ریح الجنوب مع الصبا واسحم دان صادق الوعد سیب اپی سبو عفا ویلې کېږي ورانولو ته ها واعفو عنا خدای زمون ګناهونه وران کې ها څه کې پوه نه شولې او آیه کې آیه اپی سب دا جمع ده د آیه النخ ته وایي ها او دا هو ضمیر نه ده اپی سبو څه دا هو ضمیر دا د محبوبې کور ته راځي دی ها او د محبوبې او داغه منزل او داغه پټي او ربع ته راځي ورپسې ریح الجنوب اتی سے یو باد د جنوب د طرف نه بل ده ما ته ګوره چې یو باد د دې طرف نه دي سراوالو سي ابل دسی د دې ته ګوره ما ته دا بادونه یو بل ته دسی شوې یو د سراغه پوهیږئ یو د دې طرف راغی یو دا سراغه نو د دې د آباد او د دې د آباد یو بلکې ګور د دې طرف د آباد د شان لاړو کنه او زما د لاس په د دې طرف شوې نو دې ته تاسو لحمه او صدا وای ها د کپڑے یو تار د ستنی یو نو ستري نه جوړ شو بیهی د جولاغه جال ته جوړ شو کنه هغه یو د سراغلی بل پوهیږئ نو څه مطلب اپی سے د اصل کې د حبوب د اختلاف تشبیه ورکړل چې حواس د دې طرف راځي څه ده نو د یو بل سره مختلفه شوله نو د دې تشبیه ورکړی دا اپی سے د نسج الحائق سره جولاغه جال نه یو صدا یا بل پوه نه شولې نو څه مطلب زما د دې محبوبي د کور نه کندر ولې جوړ شوی دی د دې طرف یو هوا را لوزي یو د دې طرف پوهیږئ یو د دې طرف او یو د دې بل طرف نو ګوره ورته عفا آیه ریح الجنوب مع الصبا نو څه ودی بادونو مادونو ورلړ کړل ها بل واسحم دان واسحم اسحم فی سبا وریځ توای ستوای خو کوم وریځه چې کوم تورې ها کوم نو اسحم تور وریځه تور وریځه چې راشي سړی ته سم ویریږي اوس په سم باران کیږي ها تور ورول کی کنه اسپینه ورول کی او سره خورول کی پویږي خبره باندې دا په خوخه وړوي کنه نو اسحم ته معنا ده اسود سره ورپسې به سب دانن په معنا د قریب سره دانیون ده هغه وریس چې نږدې د خلکو نه به په سر شو دلته ها نغم ورول کی کنه اصادق الوعد رشتونی وعده والده رشتون وعده والا څه مطلب چې وګرړيږي نو سوري ها او سیبو داسې وریس چې ډیره نازلیدون کې دا کنه نزول د دین یو سیر شو ها سمې د غم دي کنه اوس په پور شولې ها
نو د صادق الوعد باندې پوه شو او سیب په معنا ده نازل سره اوس پر اوريږي دلته وګوره سیب چاته وي ورې ته وي کنه نو څه مطلب زما د محبوب د کور هغه کندرات چې دي دا ځکه کندرات شي دي وران شوی دي چې یو طرف ته خوفه هواګانې د دې او د دې طرف بل په د بارې نه راتوري وړي راغلي نو خامخا وبدي جوړان شو وزګارونو دا قصې کوله وفي الآية يحتملهما آيات كريمة کې د دواړو استاسو محشي لیکلي چې احتمال منافي ګره د ترجیح سره نه دی ښا شاته ترجیح بیانې چې وتنکیره نه احتمال د دواړو لري یو راجح دی ها آیات کې د دواړو تاسو ته معلوم به وي د سیب معنا سو کې یا وریز یا او تنکیر چې دی نو دا ځکه چې لانه اريد به نوع من المطر وګوره باران واغستو کنه چې یو خاص قسم باران دی شدید چغه پوښولې به وتعريف السماء للدلاله افي سب سما سره معرفه رااله مصنف رحمه الله دا السما معرفه والے په داسې طریقه باندې بیانې چې یو فائدہ ور سره مرش او دا غي سره یو سوالم د فشيخه افي سبو یا مثال د دې پشان د باران دی هغه باران من السماء د اسمان دی مونږ چې به ترجمه کوله الله سبق نو شروع نو ما به چې باران هوی د اسمان نه د دې څه مطلب یا د دې مثال پشان د باران هغه باران چې ده نو باران نه کم ځای نه راځي د اسمان نه کنه نو هغه دلته قاضي سی بو وی زړه ته وایم کنه ها وتعريف السماء دا سما چې سره غلې ده نو للدلالتی دا د څه لپاره ویګه خبره باندې چې علا ان الغمام مدبق دا وریز نه دا پسته دا سم مدبق ده ها الکه مدبق څه مطلب اخذ بافاق السماء چې دا اسمان ټول طرفونه سم نیولې ها خلکو سم ګوره دا ګوره چې ورته مونږ وایو ها کل هذا اسمان ټول طرفونه زکا فإن كل افق منها يسمى سماء فی سیبو دا آسمان هر کناری او هر طرف تسوی کما ان كل تفقه منها سماء لکه څنګه چې هر تفقی تسوای ابي سیب زمونږ د پاسه د تور څخه اسمان دی کنه خپل دی له والا اسمان دی دا هر تفقه ځان له سما دی کنه دی نو دا هر تفقی سره چې کوم افق ته دا طرفو ولکه دا نه پوهیږي یو خبره هغه ټوټه ده هغه نه یو دا افق ته ور سره دام جدا جدا دی کنه نو څه مطلب یا د دې مثال بشان د ملګرو د باران دی هغه باران من السماء چې د اسمان د هر افق نه د اسمان او د هر تفقیه او د هر طرف نه ندی کې باران څه ته اشاره ده ډیروالي ته کنه رست فيه ظلمات تیرو د خبره برابرې پوه شولې کما ان كل تفقه منها سما هر تفقه ته سما وایي کنه ما ته ګوره د اغه زین رواله تر اغه ده پورې دا اسمان شو مثلا دا چچ دی نو د دې سره دا کته زمونږ د پاسه چې کوم دا جهت ته نه دا ټول افق دی کنه دی تم سما ومن بعد ارض بيننا نګورا اول شعر راغسته فاوهن لذكراها اذا ما ذكرتها فاوهن لذكراها اذا ما ذكرتها افي سبو افسوس ته داغه د تذکری چې کله میرا یاد شولها پوهیږي اوهن معنا اتوجع سکوما افسوس کوما چې کله مې دا څه شوله را یاد شوله چې کله مې د دې څه وکړله او د وجه ده بعدنا د وجه ده ای زما او د محبوبي منس کی زمون په منس کی یو د زمکی بعد ده یو د اسمان بعد ده ها یو خو هغه په بټاړه کې پوهیږي د بټاړه د دې د منس کی پورا فاصله ده کنه د دې چې بابا لاړ شین دور او سره اسمانم نه پوهیږي یعنی کله په بر اسمان ته وخینه من بیا هم د بټاړې د اسمانه پورا فاصله ده په پښتو نه پوهیږي یو دا فاصله ده بہت ده یو بره ده نو هغه دلته د اسمانه ته څه وي
اے دیتا و آغی تفقیت سوی سمائی ورطوی کنا نو هر تفقیت سماوی نو هر افق تمزوی امد بیهی یمدهم کی تاسو ته یو خبره کړي او مد ویل کیږي قوت او سیوا کول ته مددت الزیت دا مددت السراج بالزیت والارض پاخوا سوچ دا خبره مکه وکنه امد به قوی کو به په ذکر د سما معرف سره یو خو السما معرفه راوړله نو استغراق ته اشاره شول چې د اسمان د هرې ټوټې نه باران دی یو دویم دای مضبوط کو ما په هغه سره په سیبین چې په سیبین کې هلکه په سیبین کې څه دي من المبالغه یو خو فسر مبالغه به کې کنه یو به څه ده ځکه السما معرفه رااله او استغراق ته نو استغراق څه چل کې پوهیږي نو په سیبین کې چې کوم څه دي په سیبین کې چې کومه مبالغه وا هغه مبالغه په نور مبالغه سره څه شوله سیوا شو هلکه نور مبالغه د کم ځای نه راغله یو من جهة الاصل بل من جهة البناء بل من جهة التنکیر د درې وجو نافذ یو خو د حروف ته وګوره صاد راغلی سیبین کې نو صاد د مستعلیو نه دی مستعلیو خو ځان نه غټ یا مشدده ده او با شدیده ده دا ټول د باران په شدت سکی نو دا اصل شو بنا ته وګوره صيغه د صفت مشبہ راغلی دا په دوام او په ثبات دلالت کی او بل ور سره تنکیر راغلی دی نو څه مطلب سم ډیر باران ها چا ویل المراد بالسماء السحاب د سمانه مراد څه شي نه لام په سبب لتعریف ماهیت او د سیبنا مراد څه شي اوس په مطر شي کنه نداسي بشي او کسیبن او یا مثال د دې پشان ده باران ده داسې باران من السماء چې د وریځ من السماء سمانه مراد وریځ شو کنه سیب نه یادي نو اوس په یقیني د سیب نه مطر اخلي ولې کته وریځ اخلي نو وریځ خو د وریځ نه نه کنه کوی د وریځ نه نو وریځ او سیب معنا با صرف باران کې د کشاته سمانه مرادو نفلام لتعریف ماهیت لام بوست صد پاره ماهیت تفاره